دا ما څه چې کومې زنانې دا ټولې په لومړي ځل دا هم پکې په لومړي ځل دی که نه په دې خبرې نه شي کولی ګرانو کتونکو سلامونه کوم علف خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن الحمدلله د الله په مهربانۍ سره د دغه بېوسه بېکسه بېڅوکه کونډو رونډو مدد جاري ساتلی دی زه په دغه کې د حضرت خانی صاحب د دوبۍ دغه ورور ډېره زیاته مننه یو خوراکي ما سره مدد کړی نن ورځ کې ما 6,000 روپۍ د سرسایي او د حضرت خانی صاحب چې ما له 14,000 رالېږلي 6,000 ما نن ورکړې 8,000 چې کوم دی نو ما بل ورځ ورکړی دی جومات کې مې ورکړی دی نو 14,000 شو 2,000 هغې کې پاتې 14,000 سرسایي ده هغه هم یو مولانا صاحب دی غریب چې اوس یې راته وایي پنځه پیسه نو ما یې راشه لږ په اعتکاف او په سرسایي به خبرې هم کوو او ستا امانت ما سره یې ډېر غریب دی نو ګرانو کتونکو دغه درې کسو زه ذکر کوم دوا ټول امت ته د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ټولو مسافرو ته خو ما سره مدد نه کوي د ډېرو نورو سوشل اکټیویسټو سره کوي او د هغوی په وجه د داسې ډېرو خلکو کورونه په خوشحالو سره وي زموږ په دې علاقو کې هم داسې پالیچین کې په یو ځای فلاحي تنظیمونه جوړ شوي دي خپل خپل کار کېده د یو کس کار دی هم نه خو علف خان شیرپور دا د ځای د خلکو داسې ټاکلی چې دلته کې راځي دلته هم سر کاڼي چې تاسو ته څه پته ده چې زنانه په دویم ځل په درېیم ځل څنګه یې رخصت کړو څنګه انصاف کوي څنګه دا ما څه چې کومې زنانې دا ټولې په لومړي ځل دا هم پکې په لومړي ځل دی که نه په دې خبرې نه شي کولی وړیم والا او وړم والا ها راشه دې خوا څو کالونه راځي دلته درېیم کال بیا د نه هېرې ډېر وجه کې ولې دې نه وړې کور هم ضرورتمند دی تاسو چې زه بس هلته چارسدې ته یو ځل درغلي وم دلته راته پته نه وه اوس به تپوس راغلم دا ځای د نه هېرو نه هېر رانه نه خو معلوم راته نو ما وی تاسو هلته یې او بچي دې څو دي بچي مې 3 دي بس یو بل لاله غټ کړ سره کینسر بیمار د کینسر بیماري الله پاک تر وکړه څونه وخت د کینسر زه 2016 کې د پلار کار راغلم هغه نه علاج نه وو بس دلته کې ډېره پیسې را باندې لګېده هغې په وجه هغه ماله طلاق راغله نو زه ځم دغه په بچي ماله راغله زه یې پلار ته څو بچي دي زما 3 بچي دي 2 جنکۍ دي او یوازې خو داسې د سر سوري وي چې ستا علاج کوي نو جن ورسره ډاکټرانو وایي چې لکه دا رهاون او لکه سامان وي دې کې سامان لګولې دي او زما د خوراک پې پوچې و معدې م باندې کټ کړی و لکه پې را بدل کړی ته د کوم ځای زه د چیني یم جي تاسو راغلي وې هلته ویډیو مې کړی او جي موبایل پلار نمبر مې د زړه بیمار شو او جي ویلی شي او جي ووایه 0333 1335 837 صحیح واله ښه دا وړم واله وړیم واله ها تاسو را دې خوښوي کوم دی د چیني کوم دی سیم ځل دی بچي دې څو دي واله ګټه وټه څه ده ګوړ تعلیم دې پې نه دی کړی موبایل نمبر خو څه نشته ویلی شي ته دغه دا نمبر ووایه نمبر ووایه ته 0319 81 49 58 صحیح لکه دا زنانه زموږ مدد دا دی چې دې خلکو مدد وشي نو راځئ دې خوا نو څلور بچي دي د ګټې وټې هېڅوک هم نشته دی څوک ورسره مدد کوي ډېره ښه ده ځان سره دا وړه غونډواله حج داسې د کوم ځای
جاړې ده شیم ځل دی پرون ډیزل چې آی ډي کارډ ډډک شو موبایل نمبر څه شته وګټه وټه هم سره خاوند دې کله وفات شي څو بچي نو هغوی څه ګټي نه ټول والي زی دا وایي راځئ تاسو چې د کوم ځای تورنځو څومره وخت دلته راځئ په پیله ځله ستا مور پلار شته مړه دي خاوند دی کله بیمارو او بچي دې څو دي دوه تاسو خپل ژوند ولې نه جوړوئ اراده هم شته ولې نو ګټه وټه څه ده ستا خدمت کې ځوانه جانې جینۍ دا خدمت کوي دا ځان سره ولې ګرانو کتونکو دا د ایلاب خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن خو د چا نمبر پکې وي موږ چېرې چا سره مدد وشي الله حاضر ناظر کوو چې موږ وایو چې تاسو موږ څنګه ځان مطمئن کړو دا کار موږ نه الله پاک اخلي دا زه زهر ګڼم او زهر دی او په دې باندې تاسو چېرته زما دفتر کې ما سره کښېنې دا زنانه ځي او راځي زما ورسره چیړ چپاړ پسې چې کونډه یې په لومړي ځل راغلي چې ما نه هغه یوسي تا خو یو پیره وړي دي دوه پیرود وړي پنځه پیرود وړي چې دی یوسي نو ډېره ښه وي نو دا هغه انتخابي ضرورتمند دي او مدد را سره کوي نو اختر له دوی له کپړې هم اخیستلي نو په دې باندې زموږ اکاونټ نمبر دی ضرور